یو ښکاري اوسۍ نیولې وه، اوسۍ نیولې وه، نو هغه ښکاري سره اوکش بوکش کول، چې اوکش بوکش کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، ښکاري ته وایي دا ولې؟ ویل دا مې ښکار کړې ده اوس رانه تخت. اوسۍ نه یې تپوس وکړو چې ولې؟ او اوسۍ ورته وایي چې صاحب زه ترې لږ ځان خلاصومه، د غره شاته زما بچي دي، هغې له تی ورکوم نو بیا وله راځم وږي دي. حضور علیہ السلام ورته وفرمایل ښکاري ته چې هلکه دا پرېږده بچو له تی ورکوي بیا راځي. وی چې دا ځناور شی دی بیا چېرته به راشي؟ ویل زه بیا ضمانت کې کښېنم، که بیا رانله نو ضمانت به زه درکم. پیغمبر ورسره کېناستو، اوسۍ پرېښو، په یو منډه لاړه بچو ته، بچو ته وی چې زر ته یې وروئ د دواړو سردار میں په ضمانت کې ناست. بچو تیرو دل پریخو چې مونږ هم در سره ځو، مور مخکې او بچي ورپسې چې راله و یا رسول الله زه خو رالمه چې ته زما د ضمانت نه خلاص. خو دا بچي مې وایي چې د ښکاري ته مونږ ځان په دې پیغمبر قربانو، مونږ دې دی والي. یہودی سوچ گئی چې بار الہ زناور شیم دا تصدیق کو چې دا پیغمبر زناورم دا تصدیق کو، زه انسان ام زبونه دا تصدیق نه کوم چې دا پیغمبر دی. مغه وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو پر رسول الله یوازې عاشقان بنی آدم نو نه په صحابه په خدای قسم چې ونیم بیا عاشقي لرګي دا لرګي ستن ولار دا پیغمبر به ورته ډډه واله چې منبر جوړ شو دا لرګي په جړا شو. پیغمبر ورته وایي چې څه غواړي ولی جاړي؟ ورته وایي مسندت منبود مزمن تاختی بر سر منبر تو مسند ساختی. ستا ملا به ما سره لګېدلې وه، اوس منبر ته لاړې نو ستا په جدایۍ کې جاړ. پیغمبر ورته وایي زه به دعا وکړم چې تا خدای په جنت کې ونه کړي. هغې وی یا رسول الله په خدای مې دې قسمي چې کروڑها جنتونه ستا د ملا په لګېدو قربان کړم، ما ته جنت نه دی پکار. لرګین پې مې کاڼي پې مې کاڼي د ابوجهل په لاس کې کاڼي. ویل پیغمبر وایه زما لاس کې څه دي؟ ویل زه ووایم که دا کاڼي دا چې ستا لاس کې څه دي دا ووایي. ویل دوی یې نشي ویلی ته ووایه. دوی ګوتې باندې کاڼو ته اشاره وکړه، دننه آواز وشو لا اله الا الله محمد رسول الله. کاڼي په ځمکه وویشته، په دې جادو چلو کاڼي پې مې. نو په پیغمبر یوازې بنی آدم قربان نو، په خدای قسم ټول کائنات په قربان، ملائک په قربان. پیریانو یو ورځ د پیغمبر تلاوت واورېدو د سهار په مونځ کې، یو ډله روانه وه تلاوت یې واورېد چې خپل وطن ته لاړه، قوم یې ټول راغونډ کړو. ویل راشي بله خبره وګورئ، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد. داسې قرآن هم واورېدو چې سړی نیکۍ ته راوکاږي. پیریانو مستقله دنیا راغه او د رسول الله په لاس یې بیعت وکړو، اسلام یې راوړ. نو هغه ذات چې دی او هغه هستی چې ده هغې یوازې انسان نو، هغې ټول کائنات قربان. بله درته دا لرګی، دا دیوال، دا لوټې، دا کاڼي، دا بوټي، دا یو شی داسې نه دی چې د خدای ثنا نه وي. وإن من شیء الا یسبح بحمد ربه. هیڅ شی په دې کائنات کې داسې نه دی
چې الله په خپل ثنا مبتلا کړي. یو انسان دی چې ته غافل بنی آدم پسې منډي. عزیزانو ځان د خدای کا هر څه بستاش، ځان د جناب محمد رسول الله کا هر څه بستاش. بادشاہان بده د قبر په خاورو باندې نسکور پراتی، د قبر په خاورو. دانن د اولیاء الله دربار ته چې بادشاہان ورځي، رحمان بابا وی بادشاہان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشانو.